د یوسف علی السلام ورونه چراغلل او یوسف علی السلام 40 سال بعد ولیدل. چې یوسف علی السلام ولیدل فعرفهم یوسف علی السلام او پیجاندل وهم له منکرون دوی نه پیجاندل. تر دې وخت پورې به د یوسف علی السلام هم دا سوچ نه وګني چې زما ورونه به راشي، خو چې کله د یوسف علی السلام ورونه ور رانوتلی دا به کم کیفیتو دا غي پته به یوسف علیه السلام ته چې یوسف علیه السلام به هغه مسرت خوشحالي څرنګه محسوس کړي کله چې دی په دربار کې ناست دی بادشاه دی، خو لیکن 40 کاله بعد ستا ورور راشي واپس تا ته محتاج. یو خبره دویمه عجیبه خبره پکې ده چې یوسف علیه السلام پیژني او هغوی یوسف نه پیژني. نو سره د هغې نه چې یوسف علیه السلام خپل ورونه پیژني، خو لیکن دومره تحمل نه کار اخلي، د صبر نه کار اخلي چې د دوی د سامان د تیاری پوری تپوسی نه دی کړی چې کله د دوی نمبر راشي څومره به یوسف علیه السلام انتظار کاوه نمبر ته، ځکه خو پیغمبر بې نمبره کار یې نشو کولی. دنیا راتله، خلق راتله، نو چې کله دا ورونه راغلي نمبر د یوسف علیه السلام د ورونو راغلی، دی ورسره اول خبرې شروع کوي څرنګه کیفیت به هغه به یوسف علیه السلام ته پته وه. 40 کاله بعد یو سړی د داسې ورونو سره گفتگو کوي چې هغه ورونو دی په دنیا نه ختم کړی دی او د هغوی یقین دی چې یوسف نشته دنیا کې. بل خبره درېمه عجیبه خبره ده، عجیبه لطیفه پکې ده چې کله یوسف علیه السلام د ورونو سره خبرې کوي نو زړه ته څومره درد میلاویږي، د هغې باوجود یوسف علیه السلام ډېر په جدا راتاویږي. تاسو څو کسان یئ؟ 10 کسان یو. څاروي اوښان خو 11 راوستي، وایي موږ اصل کې 11 ورونه یو. ښه نو بل څه شه؟ هغه بس پلار موږ سره نه راپرېږدي. ولې نه راپرېږدي؟ څومره ښکلې خبرې کوي. 40 کاله بعد. څلورمه عجیبه ده چې د یوسف علیه السلام سره پلار څومره مینه کوله، نو دبم د پلار سره مینه کوله که نه به کوله، خو چې ورونه یې ولیدل نو نه یې د رور تپوس کوي نه د پلار تپوس کوي، صبر کوي، څومره خوند ورکوي د خبرې له. ښه د کوم ځای نه راغلی؟ کنعان نه راغلی. د چا اولاد یې؟ د یعقوب د پیغمبر اولاد یو. ښه څه کار کوئ؟ دغه شانته څو ورونه یې داسې، بل ورور هم څه کار کوي؟ هغه بل د پلار سره ناستي. ښه نو زما کار خدا دی، زمونږ ترتیب داره چې څوک نه دغه سامان نه ورکو، تاسو له درکو بیا به راولئ، موږ به یې ګورو. یا بل ترتیب جوړ که عبدالله ابن عباس وایي ورته ویله چې تاسو خو تحکار جاسوسان یئ، حمله کولو دپاره راغلی دی، یو کور نه دومره کسان، دا څرنګه ترتیب دی؟ جدا نه ترتیب راته. بل پنځمه د عجیبه خبره ده، ورور راغواړي د ورور سره ملاقات کول غواړي، لارې ورله څومره د لرې نه راته وایي. که موږ وی کیدای شي 10 منټه بعد موږ د هغوی سره خپل راز ښکاره کړی وي چې هلکه زه پلان کوم او ته پلان کوې، بس خبره ختمه. دې پیر هم صبر کوي. دلته کنعان نه مصر ته خلک رالل او مصر کې دوی سودا وکړه، د دې ځنه پس ته نوکرانو ته وایي میلمستیا ورکړئ، شپه یې تېره کړه، مهمان نوازي ورله وکړه، سارې ورله سامان کې پیسې کېښودې چې هغوی کلي ته لاړل. ټیم تېر شه، پلار ته وایي چې موږ ورور بوځو. ولې بوځو؟ اوږده قصه. هغه ځای نه چې واپس راځي سامان وګوري، سامان کې پیسې شته، چې بیا راشي بیا هم ورته حل نه وایي، بیا هم ورته صبر کوي. نو ډېر عجیبه حالات په واقعه د یوسف علیه السلام کې په ټیم باندې راغلي دي. یعنې که تاسو سوچ وکئ هغه به هم ټیم و چې د یوسف ورونو به
د ګریوان نه رانیولې و چې کوی ته یې غورځو. د یوسف ورونو به په ده باندې د څپېړو ګزارونه کړي وو. د یوسف ورونو به د ده نه کپړې ایستلې وې، د ځمکې ته رایسته او د یوسف ورونو د کوی ته ګزار کړ. هغه به هم حالت چې په یوسف به تېرېده چې بازار کې په ده باندې بولی کېږي لکه څاروی چې سړی خرڅوي، نعوذ بالله. داسې معامله ورسره کېږي لکه بازار ته چې خلک غلام وباسي نوکر خرڅېږي. هغه به هم حالت و چې د باچا په دربار کې فیصله د چا په حق کې کېږي او جیل ته څوک ځي. هغه به هم حالت و چې 15 کاله جیل کې تیری بیا راوځي. مختلف انقلابات راځي. یو طرف ته مور د سړی نه، پلار د سړی نه، ورونه د سړی نه، ورونه هم زیاتې کړی تر دومره پورې چې د باچا ښځه هم د سره دښمني شروع کړي، باچا هم دښمني شروع کړي، د کلي خلک هم دښمني شروع کړي. په پردي کلي کې هم دی په جیل کې اوسېږي، نو ډېره د تکلیف خبره ده. او بیا هم د هغې باوجود د ورونو ته ډایرکټ خبره نه کوي، د صبر نه کار اخلي. ډېر عجیبه حالات دي پکې، ځای په ځای باندې به راځي. نو دې ځای کې وایي